فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند متصل إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة رضي الله عنها وعنه قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا. قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانا ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل استمع فإذا انطلق جبرائيل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. هذا الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ده किताब सदोरम रिवायत कहानी सिलसिला को शुरू बड़ी की दरिजान दसनत इजमाला व मुख्तसरन ज़िक्र तवशुल लक सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह क्या दिली शख्सियत के शेर अफजल ताबीन दर्जे शेर और बिलाखिर फतीज़े नबी हिजरे के हज्जाज बिन यूसुफ चिली जालिम नबी उम्मत के उलमा की कदा दुनिया का टूल बादशाहान जुल्म बाटोल कर लेची कि सोमरा जुल्म दारी दे हज्जाज करे दे दो दारी दे टूल दुनिया बादशाहान जुल्म दादा कमशी और दे हज्जाज जुल्म बार बांधे जाती जैसे यो लाक्षण तरफो दा खलक दे ची दखल मजलिस सरा उक्ति यो शिंगार करी बदीन इलावा ची सोकी पपटवारी वजरी दखल को पजरी सरे वजरी महारे खुदा अभी इंसाफ की दाखिल में नफरीक यो दे सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह दे और दे जिक्र वजर दद शहादत का बाद ज़्यादा अल्लाह मौका पर बच्चा बात में लगा कि ज़िक्र सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह दुआ करो और हाँ दुआएं अल्लाह जल्ल शान कबूल करो और अल्लाह दे पर बीमारे के फखर मुब्तला को हज्जाज बिन यूसुफ और एक पर तकलीफ के ऊपर मुशक्क़त की ज़िंदगी के रोल और बदर हालत के मिलाकर दे हम बख्शे रहे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा द हालात ज़िक्र तबख की शुरू हज़रत सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह दा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का खास शागिर्दान के और अक्सर तफसीली रिवायात द सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह का वासिफ़ी सरा उम्मत तरा नकल कलीशी मदर तजहुम दयो आयत करीमा द शान नज़ूल मुताल्लिक़ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह नकल दी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बदा अल्लाह जल्ल शानहू बदी क़ौल मुताल्लिक़ ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही नबी मुताल्लिक़ ने फरमाया कि क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युआलिजु मिन
شدة چې هغوی به د قرآن پاک د نازلېدو په وخت کې مشقت برداشت کولو. یعالجو په معنا د یتحملو سره چې هغوی به د قرآن پاک د نازلېدو په وجه باندې مشقت او تکلیف او سختی دا به برداشت کوله. وكان مما يحرك شفتيه الذي متعلق كان يحرك وكان مما يحرك شفتيه الذي متعلق علماء فرمائے دری معنی داری. یو دا چې دا مما په معنا د کثیرا ما سره مما په معنا د کثیرا ما سره دیم دا مما په معنا د ربما سره ملګری وایي چې د ورقې بن نوفل حالات پاتې شول چې دی مسلمان وکړو. دا پکې وغورې بس په منځ کې جملې معترضې راځي. ورقې بن نوفل دی مسلمان وکړه او کله مسلمانو د دې امت مسلمان دی کله د عیسی علیه السلام امت دی. د دې متعلق د علماء دواړه قوله موجود دي. یو قول دا دی چې نه دی مسلمان دی خو د مخکینی امت مسلمان دی. ولې ځکه چې د اقرار و اعتراف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه دی کړی، صرف دته معرفت حاصل شوی دی. دته صرف معرفت حاصل شوی دی او په صرف معرفت سره انسان دا نه مسلمان کیږي. لکه د یهودو متعلق الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. نو دته خو معرفت حاصل شوی چې او دی به د الله پیغمبر وي او کاش د ستا د نبوت په زمانه کې موجود وی. نو دی خو نه دي ویلي چې بس پتا باندې مې ایمان راوړلو او زه مسلمان شوم او ته د الله پیغمبر یې. نه وروستو دپاره دې تمنا کوي. نو د ده د پیغمبرۍ ورته علم حاصل شوی دی. علما فرمایي ایمان څه ته ویلې کېږي؟ ایمان ویلې کېږي جاننے کے بعد ماننے کا نام ایمان ہے. جاننے کے بعد ماننے کا نام ایمان ہے. چې اول به پیژنګلو کې د پیژنګلو نه بعد به مني، دې ته ایمان ویلې کېږي. نو د دې کې معرفت شته، پیژنګلو ورته حاصله شوې ده، خو د منلو د دې بیان نشته دی. د دې وجې نه زمونږ د علماو یو قول دا دی چې دی مسلمان دی خو د عیسی علیه السلام د هغوی د دین او د شریعت مسلمان دی. دویم قول د علماو دا دی چې نه دا مسلمان دی او د دې امت مسلمان دی. دا مسلمان دی او د دې امت مسلمان دی. نو بیا دلته کې مسله دا ده چې لومبنی مسلمان په دې امت کې څوک دی؟ لومبنی مسلمان د دې امت څوک دی؟ نو د دې متعلق تاسو مختلف اقوال ویلي دي چې د ټولو نه اول ایمان راوړونکي خدیجه رضی الله تعالی عنها ده. د ټولو نه اول ایمان راوړونکي هغه ابوبکر رضی الله تعالی عنه دی. د ټولو نه اول ایمان راوړونکي زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه دی. د ټولو نه اول ایمان راوړونکي علي مرتضی رضی الله تعالی عنه دی. نو دا څلور اقوال خو موږ ته معلوم دي، خو دا پنځم قول چې پکې د ټولو نه اول مسلمان ورقه بن نوفل دی، نو دا خو موږ ته چېرته نه دی معلوم. دا موږ ته چېرته نه دی معلوم. نو علما د دې قول په منځ کې بیا تطبیق کوي په دې طریقې سره چې چونکې د ورقه بن نوفل دا ایمان دا د نبی علیه السلام د نبوت د ظهور نه وړاندې دی، چې دا د نبی علیه السلام د نبوت ظهور نو شوی. نو هغه وخت کې د ایمان راوړی دی او د دې ځکه په دې اولنو مسلمانانو کې نه دی حساب کړی شوی
او دا چې اول امام نو دا هغه چې کله د نبی رسول الله والسلام د نبوت شهرت وشو او د دې اظهار وکړلو د دې نه بعد اول امام راوړونکی په لویو سړو او آزادو کې ابوبکر سے په زنانو کې خدیجه رضی الله تعالی عنها په غلامانو کې زید بن حارثه او په کشرانو کې علي مرتضی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. نو په دې طریقې سره علما حضرات د دې په منځ کې تدریج کوي. خو چېرته په روایاتو کې دا تصریح نه ده راغلې ها چې ورقه بن نوفل هغه د دې امت مسلمان دی. خو دومره ده چې یو ځل وی خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی رسول الله والسلام نه تاسو کوي چې دی ورقه هغه تاسو متعلق تاسو خبرې کړې وي. نبی رسول الله والسلام ته فرمایي چې هغه ما او کتلو پسپین لباس هغه ما او کتلو پسپین لباس نو دا سپین لباس شین لباس دا د خواري نه خلي دا سپین او شین لباس دا د خواري نه خلي چې دا په خپل حالت کې دی. نو الله نبی رسول الله والسلام ته ورقه بن نوفل په خوب کې ښودلی دی په خپل حالت کې ښودلی دی. نو دومره ده چې مسلمان دی خو د دې امت مسلمان دی او که د عیسی علیه السلام نو د دې متعلق دا دوه قوله حضرات علما کرام ذکر کوي. جزاک الله خیرا. ښه سره یو تنبیه وکړه خلکو ته فایده وشوله. نو جمله دلته کې چې وکان مما يحرك شفتيه نو دا مما يحرك د دې متعلق یو قول لا دی چې په معنا د کثیرا ما يحرك دی. دا مما يحرك په معنا د کثیرا ما يحرك شفتيه چې اکثر او بیشتر د نبی رسول الله والسلام عادت هغه د شونډو خوځولو. دیم علما فرمایي چې مما په معنا د ربما سره مما په معنا د ربما سره او ربما تاسو ویل چې دا د تقلیل او د تکثیر دواړو لپاره راځي. ربما د تقلیل او د تکثیر دواړو لپاره راځي. دریم علما دا فرمایي چې مما يحرك شفتيه کې دا من ابتدائیه ده او ما مصدریه ده. من ابتدائیه او ما مصدریه او پکانه کې ضمیر را راځي د علاج ته پکانه کې د ضمیر چې کوم مرجع ده هغه علاج ده او دا علاج چې معلومیږي د یعالجون مخکې د هغې ذکر شوی دی. نو تقدیر د عبارت په دا شان کې چې کان العلاج ناشئا من تحریک شفتیه. نو په مما کې دا من ابتدائیه شروع او ما دا مصدریه شروع او دا کانا چې کم مرجع دی د ضمیری چې کم مرجع دی هغه علاج. نو تقدیر د عبارت ورباسي چې کان العلاج ناشئا من تحریک شفتیه چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشقت برداشت کولو تکلیف برداشت کولو دا وو په وجه د وځولو د شوندو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا مشقت چې محسوس کړو د شوندو د وځولو د وجه نه. څلورم علما فرمایي چې په مما کې دا ما چې کوم دی دا په معنا د من سره دی دا ما په معنا د من سره دی او دا ما په معنا د من
شان آیت کی ذکر دے چستا سپاق دے کہ فانکحو ما طاب لکم فانکحو ما طاب لکم ولی دا خزی خواگانی دیسو چی ما ذکر شده خزی خواگانی ندی اونا چیده دی عقل پر شک نشته دے اول تے کہ دا ما ذکر دے نو ما پر مانا سسر دے من طاب لکم فانکحو من طاب لکم په دې خزو کې کمی خزې ستاسو خوښې وي نو چې څنګه دلته کې ما طاب لکم کې دا ما په معنا د من سره دی نو دلته کې هم علما فرمایي چې دا په معنا د من سره نو معنا به دا شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه خلقونه چې چا به شونډې خوځولې ټول نبي علیه الصلاة والسلام د هغه خلقونه چې چا به شونډې خوځولې علماء فرمائیں کہ دا توجیہ کو انتہائی کمزوری ہے دا توجیہ دا کو انتہائی کمزوری دے سبب کیا خلق نو اخراوی و شنڈ قضاوی شنڈ خلق قضی تاسو قضاوی خوراک دا پارا دا قبل دا پارا دا تاسو تکلیف شتا نا سور کی لگے دا خوراک دا پارا شنڈ قضاوی او دا قبل دا پارا قضاوی نو دا انتہائی ضعیفہ اور رقیقہ توجیہ دا نوی پدی کے راجی چې کوم دي دا کوي یا په معنا د کثیر ما او یا په معنا د ربما سره په معنا د کثیر ما سره یا په معنا د ربما سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم برداشت کولو تکلیف او سختی وکانه مما يحرك شفتيه او اکثر او بیشتر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی بخلی شونگے قضاولے فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بخل شاگر سعید بن جبیر سے فرمائی فانا احرکهما لگا زمتا تخبل داتوار شونگے قضما کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرکهما لکا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخلی شونگے مبارک قضاولے وقال سعید یا سعید بن جبیر رحمہ اللہ ذکر دا روایت خپل شاګردانو ته بیانې لکه موسی ابن ابي عائشه د شاګرد نو دلته د خپل شونډې سعید بن جبیر رحمه الله به ورته فرمایي انا محرکهما ظن شونډې تاسو خذوما كما رايت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحركهما لك سنة ما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لدلو جاوي شونډې خذولي فحرك شفتيه نبيات سعيد بن جبير رحمه الله لا تشندي وخذولي اولا مذر مسئلہ دادا جدل دکی دا راویان حضرات دا یو روایت متعلق چی بیان دین و بدی کی یو حالت و کیفیت ہم کل ذکر گئی لکه دلته کی حالت او کیفیت د تحریک د شفتین ذکر کړی دی پدې کې مقصد او غرض څه دی پدې کې مقصد او غرض هغه خپل مخاطب ته اطمینان او اعتماد ورکول دي مرګریا ته په اطمینان سره په اعتماد سره دا خبره سمانه وره او مخکې نقل کوا پدې کې ما ته هیڅ قسم وهم نشته دی او دا خبره ما ته ډېره ښه یاد ده هغه خبره خو پرېږده چې هغه کیفیت هم راته یاد کړي دویم دا چې د دې حضراتو په زړونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه وه د هغوی محبت و او دا د نبي علیه الصلاة والسلام عاشقان و نبي علیه الصلاة والسلام معشوق شو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاشقان او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې معشوق او هر عاشق لره د خپل معشوق هغه اداګانی هر ته یادي هر عاشق لره د خپل معشوق هغه اداګانی دا ورته یادي او په دې یادولو کې یو قسم لذت محسوسوي د په دې اداګولو کې یادولو کې لذت محسوسوي څنګه مرګري تمہارا اختیار کا کرنا چاہیے تو بیل رکھنا سب سی مسلمان دے لکھ مسلمان ہاں
الله یې استقامت درکړي کنه چې ډېر نیت کې نشته مسلمان دی نو یې هغه عاشق لره د خپلې معشوقې هغه اعضاګانې یادې وي او دې په دغې یادولو کې د ځان دپاره یو قسمه لذت او خوند محسوسوي نو دې د نبي علیه الصلاة والسلام عاشقانو چې کومه عادات دې ته رارسېدلې ده نو هغه ډېر په مینه او په محبت سره بیانوي د څه دپاره د دې دپاره چې دوی ته یو قسمه لذت په دې کې محسوسېدو بیا وروسته د دوی چې کوم شاګردان دي هغوی د خپلو استادانو سره به مینه وه نو د هغوی دغه عادات د دوی به خوښه شوې وه او دارنګه د خپلو شاګردانو ته دوی هم اطمینان ورکوي چې ملګرو زما ته دا خبره ډېره ښه یاده ده نو دا شان روایتونو ته مسلسل ویلي کېږي چې کوم یو عمل شوی دی هغه عمل به ورسره ذکر کوي نو دلته کې دا روایت چې دی دا مسلسل بتحریک الشفتین دی دې روایت ته څه ویلي کېږي مسلسل بتحریک الشفتین چې عبدالله ابن عباس صاحب هغه شونډې رپولې دي سعید بن جبیر صاحب ته سعید بن جبیر صاحب هغه خپل شاګردانو ته هغوی به خپلو ته او ورته دې ځای پورې خبره راورسېدله چې په دې طریقې سره ما ته ګورئ ملګرو لکه یو کس لګې وي هغه کوي نو بل ورسره لګېږي شونډې خوځي که نه تاسو زما چشمو ته ګورئ ما ته شونډې خوځولې خو یې خوشحاله که تحریک شفتین مې ورته وکړو تاسو ډېرو ته پته هم ونه لګي څه چل وشوه سړی ولې غلی شو اوس یې چې ګوري لکه څنګه خوب نه راپاڅېدلی لکه څنګه الحمدلله الذي احیانا نو عمل د تحریک الشفتین مې ورته وکړو چې دا تسلسل باقي پاتې شي دا تسلسل باقي پاتې شي نو تاسو به آینده د خیره سره بیا به خپلو شاګردانو ته دا شان تحریک الشفتین کوئ نو زه تاسو ته هغې طریقې سره د خپلې شونډې خوځونه چې څنګه مخکینو خوځولې دي نو چې یو کس د ځان لګېږي نو هغه بل سره چې لګېږي نو شو یو خو په تیز اواز وي او بل ورسره هسې شونډې خوځېدلې وي نو دی هغه بل سره چې یادوي نو دې ته مسلسل بتحریک الشفتین ویلې کېږي علما فرمایي چې دا تحریک الشفتین په منځ کې بیا منقطع شوی دی بس تاسو مو منقطع کوئ تاسو مو منقطع کوئ نو فحرک شفتین نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د سعید بن جبیر رحمه الله د خپلو شاګردانو ته خپلې شونډې وخوځولې فانزل الله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به شونډې خوځولې منځ کې دا جمله معترضه شوله وکان مما يحرك شفتيه تر دې ځای پورې دا روایت دی نه ما بیا جمله معترضه ده نو فانزل الله د دې تعلق مما يحرك شفتيه سره دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا شونډې به خوځولې او د دې شونډو په حرکت ورکول د وجې نه هغوی به مشقت برداشت کولو د دې لپاره الله دا آیت نازل کړو چې لا تحرک به لسانک مه خوځوه ته په دې سره ژبه خپله لتعجل به د دې لپاره چې ته جلدي وکړې په دې باندې ان علینا جمعه وقرآنا یقینا په موږ باندې جمع کول د دې دي او دارنګه لوستل د دې دي قال جمعه لك صدرك جمعه لك صدرك یا جمعه لك صدرك جمعه لك صدرك جمع لفظ مصدر هم ویلی شي فعل ماضی باندې هم ویلی شي لفظ د دې جمع مصدر هم ویلی شي او دارنګه فعل ماضی سره هم ویلی شي جمعه فعل ماضی جمعه مصدر او صدر دا منصوب هم ویلی شي مرفوع هم ویلی شي که مرفوع نو دا به د جمع لپاره یا د جمع لپاره به فاعل جوړیږي او که منصوبی نو دا به بنا به ظرفیت منصوبی جمعه لك صدرك سمانا فی صدرك جمعه لك صدرك معنا وسی فی صدرك نو دا چې منصوبی دا نصب بنا بر ظرفیت او که مرفوعی نو دا رفع بنا بر فاعلیت وی وتقرأه او تدللی نو فإذا قرأنا چې کله موږ ولولو
فاتبع قرآنا ذوی لستر تابداری کوا قال لا معنی دا فاتبع قرآن دا ذکر کئی قال فاستمع له عبداللہ ابن عباس سے فرمائل کہ لدی معنی دا فاستمع له وکی لدی تتر وانصت او خاموشی اختیار کا ثم ان علینا بیانا ثم ان علینا ان تقرأه یا فمن باندې دا ضروری ده لازم مداری ده چې کدی لرقول ولی نو فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ذلك نبی علیہ السلام عادت مبارکه د دین رسول دا شروع اذا اتاه جبريل کلمم جبريل یمین راو ورته راوړل استمع نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقتی خودلو فاذا انطلق جبريل كلم جبريل یمین راو قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه دا واجب جبريل یمین تک شان تلاوت کوله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کوله لکه څنګه چې جبريل یمین ورته تلاوت کړی و دا خو معنا لغوي شو لدی دلته کې تاسو ته عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما د طرفنا شان ورود او شان نزول د دې آیت کریمه لا تحرك به لسانك لتعجل به دا بیانېږي شان ورود دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې جبرئیل امین بهانو وحی به ورته راوړل او جبرئیل امین په تلاوت کول نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره یو ځای لګیاو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو ځای لګیاو او دغه تلاوت به ورسره غلې خاموشه سره کول کدی په دغه دوران کې د تلاوت کولو په وجه باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تکلیف ډېر مشقت وو دا مشقت او تکلیف ولیو دا مشقت او تکلیف وجه سوا يعالج من التنزيل شدة النبي صلى الله عليه وسلم با تکلیف برداشت کولو علماء فرمائیں کہ اولا وجه داو چې فرشتي سره په یو ځای باندې لوستلو نو د فرشتو سره په یو ځای څوک لوستل نشي کولی ولې ځکه چې فرشته هغه نورانی مخلوق دی او هغه لطیف مخلوق دی او انسان دا خو خاکی مخلوق دی نو د انسان او د نورانی مخلوق په منځ کې څه مناسبت نشته نو د هغې لوستل هغه په اسانه انداز کېږي او ډېر په جلدۍ سره کېدلی شي هېڅ قسمه رکاوټ هغې ته نشته دی او انسان ته په ډېر رکاوټونه دي نو یو د هغې سره دا لوستل دا ګرانه دویم چې دې طرف ته توجه کول دې وحي طرف ته توجه کول دې وینا هم کې او دې طرف ته دې توجه هم دې دا ګرانه شي لکه چې سړی وینا کې خو هغه خپلې وینا ته توجه راځي نو په یو ټیم کې د دې فرشتې سره لوستل او په دغه ټیم کې دې وحي طرف ته متوجه کېدل دریم د دې الفاظ او معنا مراد معلومول د دې الفاظ او معنا مراد معلومول نو یو ټیم کې درې عملونه شو یو لوستل شول دویم دغه لوستلو طرف ته توجه ده دریم دا چې دغه لفظ او د دې معنا مراد معلومول دغه لفظ او د دې معنا مراد معلومول په دې باندې ځان پوهه کول نو په یو ټیم کې دا درې کارونه دې طرف ته متوجه کېدل دا ظاهره خبره ده چې د انسان د مشقت او د تکلیف خبره ده لکه یو طالب علم دی هغه دلته کې عبارت هم وایي او دی وایي چې یاره زه د استاد خبره هم ولیکم نو دواړه کاره کولی شي نو دا ډېر پکې یو کلک انسان وي چې هغه دا دواړه کاره وکړلی شي او اکثرونه دا کار نه کېږي او چې کوم ډېر ذهینه وي فقیره وي نو هغه هم ډېر په چلتۍ سره په سختۍ سره څه نه څه ولیکي او ډېر څه نه پاتې شي نو بیا چې کله دی لیکل کېږي چې بیا مخ راوګرځي او ته نه عبارت ولیکي او چې کله عبارت طرف ته توجه کړي نو هلته کې چې نه لیکل دا ترې نه پاتې وي نو د دې سره دی په یو کشمکش کې مبتلا وي نو دا شان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به اولا چې کله وحي راتلله نو د نبي علیه الصلاة والسلام په اړه کې ډېر شوق و ډېر محبت و ځکه چې دا د الله کلام دی دا الله جل شانو کلام دی نو
ډېر په مینې سره په محبت سره دا به اورېدلو دا به زر زر وینا به کوله په دې باندې به د ځان پوهه کولو کوشش کولو نو په یو وخت کې د دومره خبرو ته متوجه کېدل دا ګران او مشکل عمل دی نو ځکه یعارض من التنزیل شدة نو بیا به سوی کول نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام بدا کول چې د جبرئیل امین سره په یو ځای وینا باندې کوله لکه تاسو چې کوم حافظانی نو ولو سادان ورته کله دور کول نو هغه دور کې وساسي پاره کچاوه نو تاسو ټول چې حالو وینا کول نو ته مو سره غلې لګیاوي دې څنګه وایي چې دې مرپسې وایم چې یو ځل په ډوړی وشي کنه چې به څه کله وایم چې بیا غلط نشم د استاد نه کتاب نو دا شان نبی رسول الله به هم یادول چې چېرته کوم حرف زمانہ پاتې نشي او زمانہ هیر نشي الله جل شانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دغه بوج ختم کړلو او وحی ورته راولې د الله تحرک به لسان ته په دې سره خپل جبه مخوځو دا مشقت او دا تکلیف ته مو برداشت کړو دلته یو سمرګرو سوال دا دی چې تاسو دې عبارت ته وګورئ چې وکانه کثیرا وکانه مما يحرك شفتيه وکانه مما يحرك شفتيه په حدیث کې د څه ذکر راغلی دی د تحریک د شفتین راغلی او قرآن کې باندې څه راغلی دی جبی راغلی لا تحرك به لسانك نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوځولې شوې او الله ورته فرمایي چې جبه مو خوځو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوځولې شوې او الله ورته فرمایي چې جبه مو خوځو نو دا په دې روایت او دا د دې آیت په منځ کې مطابقت او مناسبت نه ښکار کی نو د دې متعلق د حضرات علماء کرام طرف نه مختلف توجیهات ذکر شي یو توجیه دا چې دا من باب الاکتفاء دا من باب الاکتفاء من باب الاکتفاء مطلب دا دی چې دلته کې مقصود دواړه دي شونډې او جبا دا دواړه دي ولیکن په قرآن پاک کې ذکر د جبې شوی دی او مراد ورسره شونډې هم دي او په حدیث کې ذکر د شونډو شوی دی او مراد ته نه جبا هم ده نو دې ته ویل کېږي من باب الاکتفاء د دوه شیزونه وي په یو ځای کې په یو ځای کې د یو تذکره کې په بل ځای کې د بل تذکره کې نو مقصد په دې کې دا وی چې دلته کې دا مذکور او دا چې کوم محذوف دی غیر مذکور دی دواړه مراد دي نو دلته کې هم په دې آیت کې ذکر د لسان شوی دی او مراد ته شفتین هم دي او په حدیث کې ذکر د شفتین شوی دی او مراد ته لسان هم دی نو دې ته ویل کېږي چې دا د من باب الاکتفاء دوی سیزونو کې په یو سیز په ذکر باندې اکتفا وشي دویم هم سره مراد وي دویم علما فرمایي چې دلته حدیث پاک کې ذکر د شفتینو دی او آیت کې ذکر د لسان دی وجه دا چې منګه ظاهر وی او منګه ظاهر کارکی د باطن نه منګه له خبر چې کله یو انسان خبرې کوي یا تلاوت کوي نو منګه د شوندو حرکت معلومیږي د جبه حرکت منګه نه معلومیږي منګه د شوندو حرکت کارکی دا سره وشول خوځي لیکن د جبه هغه نه نه ده جبه منګه نه کارکی او یو په دنن سبا پایانو جبی دی هغه ښکار کی دا نور سره سم کولاو کړه چې دومره کولاو کې هم ښکار کی اوس کای څه خپل شي نه کوم کوی دا دې کې چې راځي شروع کړه نه دومره خپل مو کولاو کاریانو دومره ډېر خپل مو کولاو کنه فکر کولاو نو دومره خپل هم نه نو بل دا په دنه بیا هر څه ښکار کی نو دلته کې موږ ته
کوم ښکاره کېږي د هغې ذکر راته شوی دی. عبدالله ابن عباس شونډو ذکر یې کړی او الله هغه عالم الغیب والشهاده دی. الله عالم الغیب والشهاده دی. نو د دې وجې نه الله جل شانو ذکر د ژبې وکړلو. دریم علما فرمایي چې قرآن کې دا کوم ذکر د لا تحرک به لسانک چې راغلی دی وجې دا ده چې په تلفظ کې اصل دخل دا د ژبې دی. په تلفظ کې اصل دخل دا د ژبې دی. الفاظ چې څومره ادا کېږي نو د دې اصل تعلق دا د ژبې سره دی. بیا د دې په تبعه کې شونډې هم ورسره خوځي راخوځي. د ژبې په تبعه کې شونډې هم بیا ورسره خوځي راخوځي. نو اصل الله جل شانه هغه اصل هم ته ذکر کړی دی او په حدیث کې دا ظاهر ذکر شوی دی. بل علما دا فرمایي چې په قرآن پاک کې ذکر د لسان شوی دی او په حدیث کې ذکر د شفتین شوی دی. وجه دا ده چې دا متلازمین دي. دا دواړه د ریکارډ حرکت متلازم دي. چې جب حرکت کوي نو ورسره شونډې به هم حرکت کوي. چې جب حرکت کوي شونډې هم ورسره حرکت کوي. د دې وجې نه دلته کې دا ذکر شوی. بل علما دا فرمایي چې دا د باب د اختصار د رواتو نه دی. من باب اختصار الروات. دلته کې د موسی ابن ابي عائشه د موسی ابن ابي عائشه شاګرد چې کوم ذکر شوی دی هغه ابو عوانه صاحب دی. د دې یو بل شاګرد هم دی چې هغه نوم دی اسرائیل. د هغه نوم دی اسرائیل. نو دی اسرائیل او دی ابو عوانه د فقط ذکر د هغه کړی دی د شفتینو کړی دی. او یو بل شاګرد دی د دې موسی ابن ابي عائشه د هغه نوم دی جرير. هغه ذکر د دواړو کړی دی د لسان او د شفتینو د دواړو تذکره کړی ده. یو دیم شاګرد نوم یې رانهیر شو. قالوا انا لله وانا الیه راجعون. نو هغه بل شاګرد دی ذکر چې کړی هغه صرف د لسان کړی دی. هغه صرف د لسان ذکر کړی دی. د دوه ذکر د شفتینو کړی دی او یو ذکر د لسان کړی دی. او جریر صاحب ذکر هغه د دواړو کړی دی. نو دا د من باب اختصار الروات دی چې دا د راویانو د طرف نه د اختصار په دې روایت کې راغلی دی. ورنه په روایت کې د دواړو ذکر دی. لکه جریر صاحب چې روایت چې دواړه را نقل کړي. ذکر د لسان هم کړی دی او ذکر د شفتین هم کړی دی. نو وکانه مما يحرك شفتین فقال ابن عباس رضی الله تعالی عنہ. بل مسله مرګرو دلته کې هغه دا ده چې قال جمعه لك صدرك. نو د جماعه متعلق د ذکر وشو چې د فعل ماضی په شکل کې پیدا شي او مصدر په شکل کې هم پیدا شي او بیا لفظ د صدر مرفوع هم پیدا شي منصوب هم پیدا شي. نو که مرفوع کې نو دا د جمع لپاره یا د جماعه لپاره فاعل وشي. ځکه مصدر هم فاعل غواړي. مصدر هم فاعل غواړي. تاسو ویلي چې مصدر دا عمل د خپل فعل کوي. مصدر دا عمل د خپل فعل کوي. چې د ویلو کنه وي دا مسلې یې راوي مکه. دا مسلې به یې راوي مکه. اوس پستاش دا پکار راځي. په دې کې به مو پکار راځي. پته بدلته لګيږي. وتقرأه نو فإذا قرأناه فاتبع القرآن قال فاستمع له وأنصت. دوټه کې یو استماع ده، دویم انصات. استماع
دا ویلی کیږي اصغاء ته، استماع دا ویلی کیږي اصغاء ته. اصغاء غوږ ایښودل، کان لګانا، بچا د خبرې اورېدو دپاره غوږ ایښودل. دویم ټکی انصات دی. انصات دا سکوت ته ویلی کیږي. علماء فرمایي یو قول دا دی چې مطلق سکوت ته ویلی کیږي. مطلق سکوت معنا دا چې یو سړی دی هغه ناست دی لکه ستاسو په دې مجلس کې به ډېر یاران راشي، ناست وي، خبرې به نه کوي، خاموش وي، خو لیکن استماع به ورسره نه وي. ځکه په بل سوچ کې وي کتاب په کتاب پروت یو یادوي شینکي خالونه هغه طالب جان دی او داسې ډېر دي تاسو کې او داسې لرګي ډېر دي نو خپله توجه واپس کړئ. شینکي خالونه پرېږدئ څه شی پرې کوئ، هغې کې هېڅ قسمه فایده نشته دی، یې نه شئ ملګری. دا شینکي خالونه دی یا دی پسند ډېر دې ورته وکتل نو او سم ښه سړی دی په زبرګ دی ماشاءالله. نو یو علما فرمایي چې انسان دا مطلق سکوت ته ویلی کېږي، په اکثر علما فرمایي چې نه، انسان دا ویلی کېږي سکوت د مستمع ته، سکوت مستمع ته، هغه خاموشۍ ته ویلی کېږي چې د کومې خاموشۍ سره ته اورېدل هم کې. نو قرآن کې چې حکم راغلی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، نو غوږ پرېږدئ وانصتوا، خاموشه به هم ورته کېږي. خو دلته کې وي مطلقې خاموشي نه ده چې توجه ورته نه کړي، نه توجه سره به کېني چې اواز هم واورېسي، نه چې خالي ناسې او نور د توجه په بل طرف باندې ده، نه دې طرف ته به ته متوجه اوسېږې. نو د انسان متعلق د علماو دا دواړه قوله شته. یو دا دی چې دا مطلقې سکوت ته وایي، دویم علما فرمایي چې سکوت د مستمع ته وایي. نو دلته کې عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما د فاتبع قرآن د دې معنا تصور کړله چې فاستمع له وانصت، فاستمع له وانصت. نو علماء احناف په خپل دلایلو د فاتحه خلف الامام کې د قرائت خلف الامام کې د نورو دلایلو سره یو دلیل دا هم ذکر کوي، د نورو دلایلو سره یو دلیل احناف حضرات دا هم ذکر کوي. ثم ان علينا بيانا ثم ان علينا ان تقرأه. دلته کې سوال مرګرو دا دی چې مخکې درته ذکر شول چې جمعه لك صدرك وتقرأه، دا په مخکې ذکر شو، او بیا دلته کې دوباره بیا ذکر کېږي چې ثم ان علينا بيانا ثم ان علينا ان تقرأه. او دا خو تکرار دی، دا څه شی تکرار دی. مخکې هم تقرأه ذکر شو، دلته کې هم تقرأه ذکر شو. نو د دې تکرار په مختلفو طریقو سره علماو جوابات ذکر کړي. یو دا چې دا اول تقرأه ذکر شوی دی، د دې نه مراد مطلق قدرت په قرائت باندې، مطلق قدرت په قرائت باندې چې تا ته به د لوستلو قدرت او طاقت بدل کو، صلاحیت بدل کې پیدا. خو کله دا شان کېږي چې یو کس یو وخت هغې کې د یو کار صلاحیت وي واپس ترې نه هېر شي، د یو کار صلاحیت پکې وي واپس ترې نه هېر شي. هلکه د موټر چل درځي، یاره ما خو موټر ډېر چلولی او اوس رانه هېر شوی، نو دی یو ټیم چلولی و اوس ترې نه هېر شو. نو دلته کې دا اول تقرأون مراد مطلق قرائت او د دې دویم قرائت نه مراد دا دی چې علی الدوام والاستمرار، تا ته به الله جل شانه طاقت د دې لوستلو درکوي چې دا کوم وحي تا ته راغله تا واورېدله، نو داسې نه ده چې یو ځل به ووایو بس بیا ختمه، نه ده، همیشه د تا پاره د تل دپاره تا ته به دغه وحي یادوي، دا به ستا نه هېرېږي نه، چې کله ته غواړې دا به ته د دې قرائت دا به ته کولی شي. دویم علما دا فرمایي چې تقرأه نه مراد تقرأه لنفسک دی، او دا دویم ان علینا ان تقرأه د دې نه مراد تقرأه لغیرک دی،
اول کې چې خپل ځان ته د دې تلاوت کولای شي او د دې ډېر تقرأونه مراد ده چې د دې زبدام زموږ ذمہ داری ده چې دا به خلکو ته رسي او د دې رسول صلاحیت دا به موږ ته درکو. ما اول تقرأونه مراد هغه د خپل ځان لپاره قرائت دی، د خپل ځان سره، او د دې ډېر تقرأونه مراد هغه د دې امت ته د رسولو په شکل او په صورت کې دی. او څو علماء پکې دا توجیه کړي دا چې نه دا چې کوم تفسیر دی دا وهم دی، دا تفسیر دا وهم دی، دا راوی له وهم راغلی. اصل دا ده چې دلته کې د تقرأونه مراد ان تبینه بلسانک دی، ان تبینه بلسانک. او دا تاسو په کتابو تفسیر کې دا تفسیر و د عبدالله بن عباس بن رانا تقلل شي. او اکثر علما فرمایي چې نه نسبت ته وهم دا صحیح او درست نه دی، نسبت ته وهم دا صحیح او درست نه دی. نو فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ذلك د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره دا یو معجزه شوله چې د دین بعد چې کله الله ذمہ داری د دې واخیستله نو جبرئیل امین به چې راتلو وحی به یې راوړله نو استمع، نو بس نبی صلی الله تعالی د حکم مطابق مکمل خاموشي به اختیار کړله. استمع ځکه فتوی قرآن معنا ته ذکر شوی چې فاستمع له وانصت، فاستمع له وانصت. نو دلته کې هم نبی صلی الله علیه وسلم د دې حکم تعمیل کولو نو استمع غوږ به یې کېښودلو، بس اورېدلو به صرف، وینا به بیا نه کوله، تحریک و شفتین به نه کولو. لیکن چې کله فاذا انطلق جبريل به چې لاړلو نو قرأه النبي صلی الله علیه وسلم کما قرأ، نبی علیہ السلام به د دې وحی تلاوت په داسې طریقې سره کولو چې څنګه به جبرئیل امین د دې تلاوت او د قرائت پکړو. نو یو ځل اورېدو سره الله جل شانه به دا ټول وحی نبی علیہ السلام په سینې کې کېښودل او د دې په حافظې کې به موجوده وه، الفاظ به هم ورته یاد وو، په مفهوم او په معنا به هم رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل شانه پوهه کړو. بل علما دا فرمایي چې دلته کې فتبع قرآن او ثم ان علینا بیان د دین بعد دوی دلته کې د قرآن نه بعد دا وتقرأه دا ذکر کړی دی. نو دې طرف ته د اشاره کول غواړي چې دا قرآن چې دی دا د قرائت نه دی، قرآن دا د قرائت نه دی. نو د قرآن په وجوه د تسمیه کې مختلف وجوهات تاسو دا ویلو، یو پکې دا د قرآن ته قرآن ځکه ویلي کېږي چې دا د قرائت نه دی. او په ځمکې په سر باندې هغه کتاب چې د ټولو نه زیات تلاوت کېږي هغه دا قرآن پاک دی. د ځمکې په سر باندې چې د کوم کتاب د ټولو نه زیات تلاوت کېږي دا قرآن پاک دی. دومره قرائت د بل یو کتاب هم نه کېږي، دومره یو کتاب هم نه لوستلی کېږي چې څومره د قرآن پاک د دې تلاوت کولی کېږي. نارینه هم د دې تلاوت کوي، زنانه هم کوي، بوډاګان هم کوي، ماشومان هم کوي، مالدار هم کوي، غریبانان هم کوي، بادشاهان هم کوي او غداګان هم کوي، عرب هم کوي، عجم هم کوي. هر ځای کې د خلک لګي د دې قرآن تلاوت دا کوي. نو قرآن یو دا شان کتاب دی چې د ځمکې په سر باندې د ټولو نه زیات لوستل شوی کتاب هغه قرآن پاک دی. نو د دې قرآن و قرآن معنی چې د تقرأ سره وکړه نو اشاره دی ته ده چې قرآن دا د قرائت نه دی. دا د دې حدیث د مفرداتو د هغې هم درته ذکر وشولو، د دې متعلق کوم اشکالات و هغې ذکر هم درته وشولو. اوس یو بحث علما حضرات دلته یو بل کوي چې دا آیتونه تاسو ته معلوم دي دا د سورې قیامه دي. نو د سورې قیامه چې کوم ابتدایي آیتونه دي په هغې کې هم ذکر د قیامت، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. نو د قیامت تذکره ده او بیا په منځ کې لا تحرک به لسانک دا جمله راغلې ده او بیا پسې دوباره تذکره کلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بیا د قیامت تذکره
نو دلته کې په دې منځ کې د دوران کې چې دا کوم لا تحرک به لسانک لتعجل به دا آیتونه دي وی د دې آیتونو په ظاهر باندې ربط او مناسبت دا د مخکینو آیتونو د رسونو آیتونو سره نشته ده د دې وجه نه ویشیګان روافض هغوی دغه اعتراض کوي چې موږ په تاسو ته وایو کړو چې دا قرآن نعوذ بالله کامل قرآن نه دی قرآن دا خو څلوېښت سپارې او الله سپارې هغه دی عثمان رضی الله تعالی عنہ نعوذ بالله کې نویستي لس سپارې هغه دی نه نویستي او په دغه لس سپارو کې ذکر د اهل بیت او په دې لس سپارو کې ذکر د ائمه او د هغوی د نمونو د هغې تذکیرې هغه لس سپارې دی اوس نشته دی شیعګان مې هغه زمونږ د امام غایب صاحب سره اوس ورته په مسجد کې ذکر را روان دی نو دا د دې امام غایب او هغه د هغه سره دی نو ځکه دلته کې وي دا ربط نشته دی تاسو نه هغه لس سپارې ویستي چې څنګه مونږ ته د الله جل شانه حقیقت نه دی معلوم او نه معلومولی شو دغه شان مونږ ته د الله جل شانه د دې کارونو او د الله د کلام د دې حکمتونو هم دا زمونږ په علم کې نشي راتلی الله وراء الورا ذات دی نو چې څنګه الله د ذات په اعتبار سره وراء الورا دی دا شان د الله جل شانه کارونه هغه هم دغه شان لکه تاسو ټول دلته کې ناسې نو تاسو ټول هلکانې ته چینکې شک مې پیدا شو پیر صاحب آواز راونه وکړي چې په لاس کې ووه ملګری نو موږ خیال دی نو مونږ ته دا الله جل مونږه دا الله دا ټول نارینه پیدا کړي دي د دې په مقابله کې ښځې پیدا کړي دي نو اوس به دا تاسو هم کړی شو چې هغه د دې څه مناسبت دی دی ولې څه پیدا کړي خدا به ښځې کړي دا څومره خپل کې نه و او هغه د وسط خپل کې نه و او عرفان پرو به څومره خپل و دا دې خاوند ته واده شوی نو خو به نه څنګه نو اوس خو دا تاسو نو خلک به کوي چې لکه په دې کې څه مناسبت دی چې دې الکان او سړی پیدا کړی او نور نه تجي جوړی کړی دي دا رنګ تاسو په دې زمانه کې پیدا استاسو نه سل کال مخکې نور خلکو 300 کال د نمک کې نو دام سره وی چې لکه هغه خلکو د پاره 300 کال مخکې چې دا دې زمانه انتخاب ولې شوی دی او د دې خلکو د پاره د دې زمانه انتخاب ولې شوی نو په دې نه پیږي او دا الله د کارونو دا هغې د مناسبتونو د دې معلومولو دا د زمونږ د عقل کار نه دی نه شولی بیا اسانه کار دی اسانه کار ته په اسانه ځان خلاصولی چې دا خو د الله جل شانه کارونه دي دا د الله کلام دی نو د الله جل شانه په کلام کې موږ په خپل عقل سره ربط او مناسبتونه دا نشو معلومولی الله علیم ذات دی حکیم ذات دی هغه د خپل علم د خپل حکمت مطابق چې څه مناسب غني هغه کوي نو موږ په دې باندې نه پیږو دا به یو توجیه د علماء دا ټولې توجیه ده بچا کلاس دې سره څوک الله مني نو بس هغه د الله د صفات مني او په دې خبره تاسو سره موافق شي داسې بیا ته بیا دا ویلی شي چې هلکه زما د پلار او مور مخکې ولې پیدا شوي زه وروسته ولې پیدا شوی په اول به زه پیدا شوی وی بیا به مې مور پلار پیدا شوی نو دې کې چاته څه همت معلوم دی ربط شته نه د دې ربط چاته پته نشته دی نو چې څنګه هلته کې د ربط او مناسبت تا ته پته نشته دی نو دا هم د الله کلام دی دې کې هم ته ګوتې متې مه وهه دویم د دې توجیهات علماو ذکر کوي چې ربط او مناسبت شته امام فخر الدین رازی رحمه الله هغوی فرمایي چې لا تحرک به لسانک لا تحرک به لسانک او بیا واپس خپل کلام د خپل ځای نه شروع کړی دی نو په دې کې اوس خبره نشته دی دا په عام دستور کې په قانون کې راکېږي یو استاد دی هغه سبق ښیي
د سبق په دوران کې د یو طالب علم نه نامناسب عمل ښکاره شولو نو دی په دې سبق دوران کې ورته تنبیه وکړي او بیا وروسته نو اول کې هم سبق دی په اخره کې هم سبق دی او په منځ کې تنبیه راغلی ده دلته کې هم یې دغه شان چې اوله کې هم ذکر د قیامت اخره کې هم ذکر د قیامت او په منځ کې تنبیه راغلی ده نو علما فرمایي چې دا خو توجیه په ظاهره ښکلې ده او اطمینان بخش ده ښکلې ده او اطمینان بخش ده لیکن په دې باندې څه نقلي دلیل نشته دی په دې باندې څه نقلي دلیل لا پې نشته دی دیم علما حضرات دا فرمایي لکه یو زوړ پخوانی مفسر دی علامه قفال رحمه الله هغوی فرمایي چې دلته کې د الله جل شانه د کلام دوه مراد دي حضرت شاه مشاک کشمیری رحمه الله هغوی دا فرمایي چې د یو کلام دوه مراد دي یو مراد اولی وي دویم مراد ثانوي وي مراد اولی نه مطلب دا دی چې د دې په اورېدو سره فوراً ستا ذهن ته دغه معنا راشي دا مراد اولی دی او دویم مراد ثانوي دی چې د هر چا ذهن ته دغه معنا نه راځي چې کوم د ډېر لوی عقل والا وي د علم والا وي هوښیار وي د هغه ذهن ته دا خبره راځي او بیا د دې متعلق یو واقع ذکر کړي یو زبرګو هغه په لاره روان نو بازار کې روان نو په بازار کې یو سبزی والا اوازونه کول او نارې لګولې چې الخيار العشر بدرهم الخيار العشر بدرهم خيار په پیژنې کنه فلک الخيار چې تمیر یو کنه